د مور پلار نه ازاري دي نو قرباني ورسره نه کیږي. زمونږ امت محمدیه کې یو فن ډېر عام دی، مونږ له دوکې والا فن ډېر مضبوط راځي. دا چې مونږ کې خدای یو کمال ایښی دی نو چې مسلمان دوکه کومه دا ما کې دا جزم مورزاده فن دی. د مور د ګېډې نه چې پیدا شوم نو دا کمال په ما کې و چې مؤمن به څنګه دوکه کوم. د هغه انسان سره به قرباني نه کوي چې د مور پلار نافرمانه وي. ښه توجه شته دې جملې چې د مور پلار نافرمانی د هغه یو عبادت نه قبلېږي نو قرباني د کوم ځای نه قبوله شوه نو ستا مور سره غرقه شوه. توجه شته دې جملې دې خبرو ته زمونږ خیال نشته. ګورې مونږ خو هېرې جیبه سیسه مې نیولې ده او یو بله جمله م وایي د مور پلار نه ازاري دي نو قرباني ورسره نه کېږي. یو عبادت نه قبلېږي نو قرباني کوم ځای نه قبوله شوه. داسې عظیمه رشته ده محترم. کوم انسان چې انډرپلی کوي هغه سره قرباني نه کېږي. ګاډي اخلي ته ماله دا ګاډی را خرڅ کړه په څو دی جیلا جي په نغدو په 11 ټکه. ها ټیک شو د بس اوسې په ما را خرڅ کړه په څو یې را خرڅې زما بس په څو یې را خرڅې په دې را خرڅ په 11 په نغدو والي او بیا په دا ګاډ والا پې پوهېږي زه پې ډېر پوهېږم نه په قرض تاله به جي زه په دې درکړم تاله به زه پیسې درکړم او دونه ماله راکړې. دا د سود یو طریقه ده. دې باندې قرباني نه کېږي محترم. انډرپلو والا قرباني نه کېږي. د هغې قرباني م لاړه او ستا م لړه. د مور پلار چې نافرماني د هغې م قرباني لړه او ستا م قرباني لړه. جملې ته توجه شته. بس کوم کس چې د حرامو کسب کوي یو د والدینو نافرمانه دی د کس سره قرباني نه کېږي. لنډو کې درته وایم او باقي افضله قرباني دا ده چې کور کې خیر دی یو چیلي راغورځوه خو په خپله راوپرځوه. ځکه چې په دې قربانۍ کې د کسانو پیسې خو حلالې دي خو که د یو کس پکې نیت بد شي چې د غوښې نیت دی شو یا یو کس پکې پانچې کور ته وړي چې زما پانچې کمزوري شوي دي قرباني د ټولو غرقه شوه. توجه شته جملې بعد پکې نه دي پانچې مې کمزوري دا د ما د مور پانچې کمزوري دا به یو څه ستا ورسره د پلارم پانچې کمزوري دي یو سره بل هم راوپردوه. توجه شته دې جملې ته پانچې بعد ویل چې زما د پړپوس مې جي اینه مې جي ډېره کمزورې ده دا ایده ته کور ته دا به دا کار پکې ټیک نه دی محترم چې دا کار د اوکه قرباني دې غرقه شو. یو بله جمله وایم بعضې کرت په کور کې دوه رونی اهمه مسله وایم په کور کې دوه رونی هغې په شریکه باندې یو قرباني نیسي او لاندې پکې شپږ کسان نو دا قرباني برباده شو. اصل کې دا اته کسان شو. اصل کې دوه رونه په شریکه قرباني کوي او تاسو یې قرباني ونیوله شپږ کسان یې قرباني غرقه شو ځکه حصې پکې اته شوې. اصل کې خو ته پوهېږې نه دا قرباني دې برباده شوه لاړه غر نو افضله داره چې ځان له ونیسه. اوس په داسې قرباني په غوا غوی باندې میخه سنډا باندې چیلې چیلي ګډ ګډه باندې قرباني کېږي چې چیلې چیلې د یو کالي که غاښونه یې کړي یو کني کړي خو چې د یو کال پوره یي ښه. بعضې خلک د کستانو غاښونه م ورته لګي څاروو ته اوس د بل څاروي نه غاښونه د کسابان نه وړي ورته یې لګولي. موږ مؤمنانو کې خدا الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ امت محمدیه کې یو فن ډېر عام دی. موږ له دوکې والا فن ډېر مضبوط راځي. دا چې موږ کې خدای یو کمال ایښی دی نو چې مسلمان دوکه کومه دا ما کې دا جزم مورزاده فن دی. د مور د ګېډې نه چې پیدا شوم نو دا کمال په ما کې و چې مؤمن به څنګه دوکه کوم. جملې ته توجه شته دې خبرې ته دا د شرم خبره زموږ دپاره خو که زه پوهېږم د بل څاروي غاښونه یاره جي وي ټایم یې پوره دی نو هغه خو قرباني وکړه خو ستا آخرت برباد شه محترمو. ښه داسې څاروي به م نالې چې اکثر به تقوادار انسان یو په خپل کور کې ساتلي او درته وایي چې ګارنټي در کوم بیا ټیک دی که غاښونه یې نه کړی او ټایم یې برابري. ښه داسې څاروي به م نالې چې خارښتي څاروي داسې څاروي به م نالې چې لکۍ د نیمې نه سیوا کټي داسې څاروي به م نالې چې غوږې د نیمې نه سیوا کټي داسې څاروي به م نالې چې په یو سترګه باندې ړوند دي داسې څاروي به م نالې چې په یو ښکر باندې ګډوډي ښکري نی ښه داسې څاروي به م نالې چې پیدایشي یې غوږونه ني داسې څاروي به م نالې داسې څاروي به م نالې چې معذوری چې خپل شي لګولې روانې داسې څاروي به م نالې چې د اډوکو ډانچۍ په دې قرباني نه کېږي. نور قرباني په هر څه باندې کېږي. په دغه څو قربانو چیلې چیلي باندې ګډ ګډه باندې غوا غوی باندې میخه سنډا باندې قربان یو انسان ویل چې اوسې مې را اوس د قرباني په کومه نو په دې نه کېږي. یو انسان و چې په 3 لکه مې کولانګي بانګي اخیستې قرباني په کومه نو بیا په خپل الله دې معافي کړي په 3 لکه مې بانګي اخیستې داسې قوم په زمونږ دا قوم په 2 لکه روپۍ جي یو کمتر مې اخیستې په 2 لکه داسې دا مې جي په 3 لکه یو سپی راوستې دي جي ته یې وګوره الیشن سپی دی ما دې خو نومونه نه راځي
مونږ کې خو الحمدلله ډېرې پرتې دي خو بعضې زه نه وایم بیا به تاسو وایي چې دا دې څه قسم زه د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمای کوم امام چې د معاشرې نه خبر ني دی به منبر ته نه خېږي نو زه ستاسو د اصولو د معاشرې نه خبر یم چې معاشره کې څه کېږي خو دا مولیان خلکو ته سادهګان ښکاري بس چې لږ غوندې کښېني نو چاړه پې کېږي نور ما ته ستا بنیاد او ماضي معلومه ده ته چې کوم ځای کې دوکه کې او کوم ځای کې خبره کې زما پیغمبر یو جمله وفرمایل اخیر وی اتق فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله مولا نشي دوکه کولی ځکه دی د خدای په نورانیت باندې ګذر کوي او که تا دوکم وکړه دا دوکه به ستا الله د پوښتنو نه وباسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ما چې سوي دی اور د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې الله زموږ د لږه غوندې ناسته خدای په ډېر څه باندې قبول کې الله موږ ډېر عاجزان یو ډېر فقیران یو ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو خدای د ذوالحجې مبارک ایام دی خدای زموږ تمام ګناهونو باندې د عفو قلم خدای راخ کا الله زموږ د بلوغت نه ور تر اوسه پورې تمام ګناهونه خدای معاف کا الله آیندم د ګناهونو نه خدای اوساته دا قرباني را روانه د مبارک عبادت خدای څوک چې قرباني کوي الله په ایډوانس کې ترېنه قبول کا او الله څوک چې وس نه لري خدای د اختر پورې استطاعت او توفیق ورته ور نصیب کا زموږ زړونه کې ایمانی جذبه خدای پیدا کا دا کومه حاضرین مجمع ناسته د خدای د ذوالحجې مبارک ایام دی او د جمعې مبارک ورځ د استا په در استا په کور کې ناسیو خدای زموږ زړونه کې کس قسم شریع حاجات خدای د خپل در نه پوره کې الله د خپل در نه پوره کې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نم خدای او ساتي که څوک بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره او ته خدای نصیب کی بیماری خدای په صحت باندې بدله کی الله که څوک قرضداري د اختر دراتلو مخکې د قرض د عذاب نه او ساتي چاته نور قسم مشکلات الله مشکلات دفع کی د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکی د چا حلال نکاحګانی نه خدای حلال او طیب نکاحګانی ورته ورکی د چا اولاد نه خدای با عمل عالمان اولاد ورته ور نصیب کی او کله چې د دې بدن نه روح اوزي په تخته باندې سملم خدای د اغې نه مخکې په دا ژبه باندې یو پاک او طیبه کلمه جاری او ساری کې ټول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام